بسم الله الرحمن الرحیم. غنو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده بخت رحمان چې تعلق د شنکلی سره ده او د ذهني کمزوري له کبل اکثر خپل هوش کې نه بخت رحمان اکثر خلک قاری او په ډیرو مختلف لفظونو باندې هغه قاریږي او بیا بخت رحمان په خپل هوش کې نه او مختلف قسمه کنزل چې دی هغه کوي. زینو خلکو د بخت رحمان په نوم باندې فیسبوک باندې او دغه سي یوټیوب چینل هم جوړ کړی دي چې صرف او صرف مقصد دغه ویډیوګانو نه یا دغه چې کم کنزل دي د دینه مزاح غستل خوندونه غستل یا خوته د یوټیوب په ذریعہ باندې پیسې ګټلې. تیر ورځ هم د بخت رحمان یو ویډیو وایرل شوی و چې په هغه کې بخت رحمان چا کار کړو چې په حق لاله روجه کې د بخت رحمان اغلفاظ چې دی هغه خیری چې کمی دي چې بخت رحمان خاوري خټه رغسته او په خپل مخې مګلې خپل سری خوګو او دغه سي بخت رحمان چې کم دینو پس خو بو کې لګیا او د ځان خپل ګیره وستا. دغه ویډیو چې د هغه وایرل کېدونه پس د سوات ډیپټي کمشنر جنید خان خصوصي چې دینو په غیبه نظر وکړو او اسسټنټ کمشنر خوازخیله شکیل احمد عثمان خیل ته دغه هدایت چې د پدی باندې قانوني کاروایی حکم وکړو چې را دغه کم خلک دي دغه کم داسې انسانان دي چې هغه بخت رحمان قاری او دغه د قارولو نه یا دغه د کنزلو نه دغه خلک چې دغه خوندونه اخلي. اسسټنټ کمشنر خوازخیله شکیل احمد عثمان خیل فوري تور دغه حکم پاسداري وکړه او د شین په لور باندې روان شو. نن ماسپخین موږ نه پس بخت رحمان تکل چې دغه په شین کې وشو دا غینه بعد اغوي سره اسسټنټ کمشنر شکیل احمد عثمان خیل وسره دغه کلی نور معززین علاقه چې دی هغه هم د بخت رحمان سره ملاو شول. د بخت رحمان پورا جایزه غستونه بعد اسسټنټ کمشنر خوازخیل هغوی ته د روجمات او دغه سي د اختر د پاره سکپړی هم وغسته او وسره د چکر د پاره بهر ته هم وستو. دغه نورستو اسسټنټ کمشنر خوازخیل دغه معززین علاقه او خصوصي توګبانې د بازار د صدر سره ملاقات وکړو او په دې حواله باندې دوی ته وی چې کم خلک هم د د بخت رحمان په دې ویډیوګانو کې یا دغه په قارولو کې ککړوي د هغوی خلاف به سخت نه سخت اکشن چې دی هغه کیږي. موږ سره اسسټنټ کمشنر خوازخیله شکیل احمد عثمان خیل صاحب دا وخت موجود هم د دوی سره به خبرې اترې کو چې دا پورا واقعیا لګ دوی د خپل الفاظ سره هم شریک کی سر داسې کم حالات پیښ شو چې نن تاسو شین ترالي شین کې بخت رحمان چې دی هغه وخت هغه تم سيزونه مو غستل بیا تاسو معززین علاقه سره هم ملاو شوي د دې شاته کومه فلسفه ولګ سره غ ذکر کیږي. ثانک یو حیدر جان جی بروز دغه رنګي ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوی و کوم چې زمونږ ډیپټي کمشنر جنید خان صاحب هغه د نظر نه تیر شوی و نو د شپې تقریبا 3 بجې هغه مته د ډایریکشنز راکړه چې سبا ته د انکوایري وکړه د میټر کې او د کس سره ملاو شو ورشه چې د مسله څه ده. نن څنګه چې تینه موږ ستاب مخې رالو دلته د سره ملاو شو د علاقې معززین سره ملاو شو نو کو ار څنګه د هغه د یو ملک یو بچی د شهري د کورنګي موږ د معززي د علاقې چې کوم خلک د دردانی په کار چې دې په دې توګه باندې تنګ کې او دا غن یو امیوزمنت ویډیو جوړه کې او په واتس اپ او دغه باندې خلکو ته شیر کوي فیسبوک باندې یا یوټیوب باندې چینل به چلای خلکو سره موږ دا خبرې مو چې آینده لپاره د دې قسم ویډیو ول کول او خلاف به قانوني کاروایی کیږي او هغه دا شو ډیره چې دا بعد نن پس په دا خلک تنګي دلته دا دغه من کې بل ما خلکو ته د خواسته دغه خلکو ته چې کم از کم د روزي مېشنه کو د چا دعا نشه خستل نو هزار خو چې کم از کم په کار دی چې داغه یو غریب دی داغه یو خور ده هغه شله د پکور کې پرته مور اجازه د بډای د غریب خاندان نه تعلق دی غریب اجازه کس دی چې هغه راشن ماشن دغه ولو کې دغه سره مدد وسو کې هلپ وسو کې بجای چې دغه خیری او هزار واخلي دغه دعاګانې واخلي نو موږ ټول د زمنګ یو ذمہوار شهري دغه د چې کم از کم د خپل کم خو شاته وګورو کم چې منټلی ډیسټرب خلک دي یا کم غریبانان دي دغه مرسته وکړو دغه مدد وکړو نه چې هغه موږ په کار کو هغه یو دغه یو ذریعہ جوړ کو په سوشل میډیا باندې موږ شیر کوو. ان شاء الله آینده لپاره اسچو صاحب ته موږ د ډایریکشنز ورکړي دي راغلي واغې موږ پولیس والمو کم بیټ ولا چې پولیس هغه ته موږ دا ویلي چې کم از کم دلته تاسو په نظرثانی کې په دې څوک تنګي نه دغه کسان نمونه چې کم ځان نوٹ کې هغه خلاف به قانون کاروایی کیږي. سر په دې حواله سره د ډي سي سواد جنید خان چې کوم احکامات دي ته موږ ډیر د قدر په نظر ګورو چې په اول ځل باندې موږ له الله پاک داسې ډي سي سره راکړل چې هغه دومره باریک بینې سره هغه هر څه چې دی هغه ګوري هغه
مطلب د هغه خلاف د اکشن اغستلو خو دا راته موثر چې کم خلک په شین کلی کې یا مختلف ځګونو کې اوسېږي او هغه د بختي رحمان دغه ویډیوګانې کې هغه بار کوي نو آیا داسې تاسو بس اکشن اخلي چې اف آی وغیرہ دغه خلک چې دا غوي مخنیو کې په دې باندې قانوني اف آی آر چې دی غلان شي بالکل موږ د علاقې موزین څخه کېناستو نغو د ویل چې اکثر د بهر نه خلک راشي او د ځان سره په گاډو کې کېني او ولته په قاری او کنزل منزل د ویډیو ته دا کوي نو ډي صاحب ان شاء الله دا شروع دي کلی چې د خلاف موږ لیکل کوي اف آی آر ولا د سایبر کرایم ولا د بعد د خلاف قانون کاروي کوم چې د دې په نوم باندې دا پیجونه چلای دا مطلب د کنزل منزل په اپلوډ کوي یوټیوب دا د دې خلاف ان شاء الله قانون کاروي کیږي ډیره مننه جی تاسو ټول ته د یاد چې د نن نه بعد د بختي رحمان په هر قسمه ویډیو اپلوډ کولو باندې انتهایی پابندي ده او دغه خلکو خلاف به باقاعده تور اکشن اغستې کیږي او کدنن نه بعد په هر ځای کې هم چا بختي رحمان قار کو یا دغه کنزل مخ ترالو نو دغه غیر چاپیره چې څومره هم خلک ولړلی په ویډیوګانو کې هغه د دې غندنه ونکړه فوري تور پولیس ته دغه کسان حواله نکړل یا چې په دغه کې کم ککړ خلک دي چې کم بختي رحمان پر روزمره روټین کې قاری او هغه ویډیوګانې کوي نو دغه خلکو خلاف به باقاعده تور اف آی آر کیږي موږ په دې حواله سره د ډي سي سوات او د اسسټنټ کمشنر خوازخیله انتهایی مشکور یو چې د یو انسان چې د هغه د بچ کېدو لپاره یا د یو انسان سره چې کم ظلم ستم کیږي په د ختمولو لپاره خپل احسن اقدامات چې د هغه پورته کړو ډیر زیات